آله وعترته بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. دا اللہ جل جلالہ دا حمد و ثنا صفت و تعریف نباد دا قائے نامدار احمد مجتبی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوہر بار کی دا ہدی درود و سلام عرض کولو پیش کولو نباد دا رب ذوالجلال عظیم احسان دے چھ باری تعالی یو ذلبیا نن منگو تاسو دا اللہ جل جلالہ پد پاک کور کے دا راجمہ کے دو توفیق را نصیب کو رب ذوالجلال دے نننی دلتا زمونگ دا حاضری خپل عظیم بارگاہ کے پڑیر سبان دے قبول و منظور کی سنگا چستاسو پا علم کے دا چنن زمونگا دورہ تحقیق المسائل پنزم نمبر درس و پیرڈ دے چھ موضوع پا دے کے مسئلہ پا دے ننی درس کے اثبات دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا نار رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبات مسئلہ دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اعتراض و جواب بذکر کو و بیانم او بیا بخبل عقیدہ چمونگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایو یا نار رسالت لگو داغیب وضاحتم کم او درمیان کی چہ دا معاندینو او دا مخالفینو دا اہل باطلو طرفنا چکم اعتراض دے اگا اعتراض بم ذکر کو او ورسربا داغی جواب الزامی جواب قدر تحقیقی جواب ذکر کو با حوالہ اور تحقیق المسائل کی منگ دا خبر وکا ریدوان باچا چی منگ بخپل عقیدہ خپل نظریہ خپل معمولات بثابتو خو پا دلیل سرا او دویم نمبر پا اعتدال سرا او دریم نمبر خپل عقیدہ نظریہ معمولات بثابتو خو اظہار دا حق دا پارا نو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے چہ دا معاندینو مخالفینو دا طرفنا کم اعتراضات دی اگا اعتراض بم ذکر کو جواب بم ذکر کو الزامی جواب بم ذکر کو ہو با حوالہ دلیل سرا اول نمبر پا دی مسئلہ کے چسنگا حاضر ناظر کے منگا سو صورت جوڑ کریو دری صورتا پرونی او بلرزنی درس کے نو پا مسئلہ دا اثبات دا یا رسول اللہ کی سو صورت بجوڑو دری صورت جوڑو خواہ پاگی کی چکم اتفاقی صورتو ندی اغبت بیلکو او کم صورت کی چی اختلاف تی پاگی باندے بخبر ہوکو اول نمبر صورت دا دی چی دا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے حضور مبارک حیات کی چچا با یا رسول اللہ ویلو نو پاغ دور کی پدی خبر باندے اختلاف نو پا خبر باندے پوشوے پا اتفاق دا طول مذاہب باندے فا اتفاق دا طول خلق باندے پا دی مسئلہ کی آغا وقت کی اختلاف نو نمبر ایک صورت حیات ظاہری دا نبی علیہ السلام کی چاچ بیا رسول اللہ ویلو نو پا دی مسئلہ کی آغا وقت کی
د چم اختلاف نو دا صورت هم څه دی دا اتفاقی شو. دویم صورت د نبی علیہ السلام د وصال نفس حامد استاد دویم صورت کم یو دی د نبی علیہ السلام د وصال نفس مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام روزي اطهر سره الته چې څوک یا رسول الله وای نو په دې صورت کې څه نشته اختلاف نشته دا اتفاقی صورت ته اتفاقی مسئله ده. دریم نمبر صورت رضوان دریم نمبر صورت د نبی علیہ السلام د وصال نه پس مسجد نبوی کې د نبی علیہ السلام د روزې نه لری پاکستان کې غیر ممالکو کې نبی علیہ السلام ته یا رسول الله سره आवाज کول یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله د پاکستان نا د نور ممالکو نا د انډیا نا وغیرہ وغیرہ سون افغانستان نور ممالک تی د اغزینا یا رسول الله ویل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویل زمون د اهل سنت په نسبان دی زمون د اهل سنت احناف او بریلیان په نسبان دی ویل سدي التم جائز دی او دلتم جائز دی قریبم جائز دی او بعیدم جائز دی ځان لویلم جائز دی او په یو جماعت کې ویل خمس دی جائز دی خدا اهل باطل د طرفنا د اهل دیابنو د طرفنا د غیر مقلدین د طرفنا په دې صورت کې زمون سره څه دی اختلاف صرف دا یو زیاده ښه په خبره باندې پوه شوې د اهل دیابنو د طرفنا چې نبی علیہ السلام ته د لرینا یا رسول الله ویل یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویل دا ناجیز او ناروا دی د لرینا نو اول نمبر حوالہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 203 او 204 او 204 دویم نمبر حوالہ د دغه خلکو د کتاب چې دی وی نبی علیہ السلام ته د لرنه په یا رسول الله سره आवाज کول یا په بل ملک کې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویل دا ناجیز دی وی زکه چې دا د اهل بدع شعار دی او دا فتاوا فریدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 او دریم نمبر فتاوا فریدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 حسنین استاد اختلاف په کوم صورت کې شو په یو صورت کې دو صورت اتفاقی شو یو صورت اختلافی شو دا دری صورتو په مسئله د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی دو صورت اتفاقی دی او اخیری صورت دا اختلافی دی مونږ چې یا رسول الله وایو زمون د اهل سنتو احناف و بریلیانو یا رسول الله د نزدینم ویل جایز دی یا رسول الله د لرنم ویل جایز دی یا رسول الله یوازم ویل جایز دی یا رسول الله جماعت سرا ډیرو خلکو په یو جماعت سرا ویل هم جایز دی په درود او سلام کې هم یا رسول الله ویل دا جایز دی او نارا رسالت په جواب کې هم یا رسول الله ویل جائز دی مستحسن دی او مستحب دی او جائز دی او مونږی منوهم په دې باندې مونږ سره په درزونو حواله جات دي اوس دې کې دا مسله یاد ساته په دې باندې ځان پوي کې کم ځکه چې د یا الله ناره لګي کم ځکه چې د یا الله आवाज دی کم ځکه چې الله ذکر کیږي التب ور سره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي حامد استاد کم ځکه چې د الله ذکر کیږي التب ور سره دویم نمبر کې التب ور سره متصل التب ور سره پیوس د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي کپ اذان کې
د رب ذوالجلال ذکر کیږي نو ور سره به د حضرت رسول الله ذکر هم کیږي که په اقامت کې د رب ذوالجلال ذکر کیږي نو ور سره به په اقامت کې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي که په کلمه طیبه کې د رب ذوالجلال ذکر کیږي ور سره به د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي که په عرش برین باندې د الله ذکر کیږي ور سره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي که په فرش عظیم باندې د رب ذوالجلال ذکر کیږي ور سره به د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي دغه رنګ په مشرق باندې په مغرب باندې په جنوب او شمال هر طرف باندې هر سمت باندې هر جهت باندې چې د الله ذکر کیږي نو ور سره به خو یو ځای دی چې هغه د ذبح وخت دی یو ځای دی چې هغه د ذبح وخت دی الته کې د الله ذکر کیږي خو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نه کیږي کله چې انسان یو څیز ذبح کوي نو په وخت او په وخت د ذبح کې په وخت د حلاله کې په وخت د حلالېدو د زناور کې الته به د الله ذکر کیږي خو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر بنی کیږي زما په خبره پوهیږي درس ټیم کې تسبیح ماړو په خبره پوهیږي کنه دا ذهن چې دا بسیط یو شی قبلې یا بدا قبلې یا بدا قبلې او کنه شاسه دا غوګدو ګیرو والا غونتا سي تسبیح نور دی خو ته کړم بیا صحیح ده په خبره باندې پوه شوي چې کوم ځای کې د الله ذکر کیږي ور سره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر هم کیږي یو ځای دی په وخت د ذبح کې د الله ذکر کیږي خو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نه کیږي په خبره باندې پوه شوي ولی ځکه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو رحمت للعالمین دی او دغه وخت خو د ذبح دی نو د رحمت چې کوم ځای الته کې ذبح کېدل نه حضور مبارک رحمت للعالمین دی نو دغه ځای کې ذکر د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر بنکه او پدې کې وسره دا مسله یاد ساته پدې کې دا مسله یاد ساته چې په وخت د ذبح کې چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم بنه اخلي نو د کاکا صاحب نوم هم نشي غشته د پیر بابا نوم هم نشي غشته د بابا صاحب نوم هم نشي غشته د کاکا صاحب نوم هم نشي غشته او دغه شانتي د جندي بابا نوم هم نشي غشته او د مړ بابا نوم نشي غشته په وخت د ذبح کې به د الله نوم اخلي کچا د نبی علیہ السلام نوم واغشتو یا د یو صحابي یا د یو پیغمبر یا د یو بابا نو دکا ساروی او دغه مذبوحه بیا حلال نه ده مردار ده خو که په وخت د ذبح کې د الله نوم واغشتل شو په وخت د ذبح کې د الله نوم واغشتل شو او وصال ثواب بیا بل چا توبه خلو نو دا بیا څه دی دا بیا جایز دی خو ګور یو بلم د ذبح ټیم دی چل تم سکیږي د الله نوم ذکر کیږي او د رسول الله مبارک نوم نه ذکر کیږي نعره تکبیر والی شي او پلانې زنده‌باد او ډنګري مرداباد او پلانې زنده‌باد او ډنګري مرداباد ال تبیا سکیږي ال تدا کې دې ذبح کیږي ویناره تکبیر د الله ذکر شو کنه چرته چې د الله ذکر کیږي ور سره به د حضرت رسول الله ذکر کیږي خو چې چرته کې د الله ذکر کیږي او د رسول الله ذکر نه کیږي پوښه چې د ذبح ټیم دی نو د مونږ او قتل چې د ذبح په ټیم کې به د الله نوم او د رسول الله مبارک نوم بنه اخلي نو چې چرته نعره تکبیر اواله شو ور سره سر بکب سر بلند متصل بلا فاصله لګیدو پوښه چې دغه زم د ذبح دی ولدا علما دا خلق دا طلبا دا مقررین دا مبلغین او دا واس کون کې د رسول الله مبارک نه مرتبه کې بلند او بالا دي الله جل جلاله پسې بعد کې په مخلوق کې پہلا نمبر مقام د چا دی د رسول الله مبارک ته د الله د نوم پسې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نعرہ او आवाज به بلنديږي
بعد کې بیا د نور مخلوقات چغه وخه بیا غیر الله توازن کوا بیا د سره چا اختلاف نشته. اوس نن اثبات د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم د اهل دیابنو د طرف نه مشهور اعتراضات دي، اعتراض هم لیکه مختصر الفاظو کې جواب بهم کوخه وکي د شازه وخه او فیصل استاد تاسو نه خلق دا تاسو نه ډیر کوي. اعتراض د دې دا دی چې دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا پار د حاضر او ناظر راضی وی پدې کې دا یا نه دا وی دا د حاضر ناظر د پار راضی او حاضر ناظر خو څوک دی وی دا خو الله دی. نو مونږ په دغه باندې خبره نه کوو پر مونږ دوه ورځې پدې باندې څه کړی دي تقریبا 2.5 غنټه درس مو پدې باندې کړي. جواب یا رسول الله کې دا یا چې دا په یا رسول الله کې دا یاد او د یا تعلق د فن د علم نحو سره دی. د علم نحو اول نه تر اخره پورې څومره کتب چې دی او شرح چې دی او متنونه چې دي اگر اواله او دا پکې وخایه چې دا یا د پاره د حاضر ناظر راځي هغه کې وخایه چې دا یا د پاره د حاضر او ناظر راځي. ساين اپ انټروګیشن د چا په ذمہ باندې شو سوال زمونږ د دینه دی چې تاسو وای یا رسول الله د حاضر ناظر د پاره راځي هاتو برهانکم ان کنتم صادقین خبره ختمه. دویم نمبر اعتراض په اعتراض پوه شوې د دې دغه جواب د زمون طرف. دویم نمبر اعتراض مشهور دا دی ښا دا په فیسبوک هم خلکو نه د اعتراض کوي په واتس اپ هم کوي میسنجر هم کوي ټویټر هم کوي ګاډي کې هم کوي ریل ګاډي کې هم کوي پټي کې هم کوي بازار کې هم کوي هر ځای کې دا اعتراض کوي اجرو کې هم کوي غمونو کې هم کوي. و یا رسول الله ویل شرک دی ولی وی دا یا رسول الله الفاظ په قران کې صراحتا نشته دی. نو چې په قران کې صراحتا نشته دی نو ناجایزم شو شرکم شو په خبره پوه شئ کنه. نو جواب دا دی دو جواب کوخه. اول نمبر جواب دا دی چې ته یا رسول الله په قران کې صراحتا نشته دی او ناجایزم شو نو مونږ هم لګ جبرا پورشته کنه نو مونږ هم سشتا لګ امت شته لګ ساته هم پرې ده کنه. تا وی یا رسول الله قران کې نشته نو ناجایز دی مونږ ویم دا قاعده او قانون راواله دا ضابطه یا الله قران سچ په حدیثو کې نشته صریح الفاظو کې یا الله قران کې شته یا الله په حدیثو کې په دې الفاظو سره نشته نو چې تاغي تناروا و نو دې ځکه ولې غلطات کې. یو دویم نمبر جواب دادی چې ته یا رسول الله په قران کې نشته یا ایها الرسول په قران کې شته کې نشته یا ایها النبی قران کې شته کې نشته یا ایها المزمل قران کې شته کې نشته یا ایها المدثر قران کې شته کې نشته رسول دی نبی دی یا په داخله ده کنه. نو بیا دی کې چې الله غونډه کې دماغ کار کوي خو معترض دی یو سترګې کار کوي بل نه کې نو غي بیا څه کوي زمون په دې جواب د پاسه بیا اعتراض وکي وای سوي وای ما خدا ته پوسو کو چې یا رسول الله الفاظ صریحي په قران کې نشتا او اتاره تسوي یا ایها الرسول دی وی نو مونږ وی چې د دې الفاظو د دې یا تعلق د کوم فن سره دی دا د نحو سره دی. دا خبره یاد ساته وې استاد په نحو کې مونږ دا ویلو کافیه کې هدایت النحو کې وغیرہ وغیرہ د نحو چې څومره کتابونه دي هغه کې دا یو قانون او یو قاعده ده کله په یو کلمه باندې الف لام داخل وي سپي الف لام په داخل وي نو پاغه کلمه باندې ډایرکټ یا نشي داخلولې مذکر د پاره با ایها وروړي نو ذکر اغلی یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها المزمل یا ایها المدثر. خو کچرته کې دغه کلمات چې الف په داخل دي دا مؤنث نو بیا بسنګ به بیا با ایتها و یا ایتها النفس المطمئنه نو نفسو سدي دا مؤنث ته کنه نو چې دا مؤنث ته نو صحیح راوړه ایتها راوړه او دا په ټولو کتابونو کې دا قاعده ده. نو اول دغه کتابونو ګور بیا څه کو بیا اعتراض کو نو کاغسن اس کتابونه وی دي تر د هدایت النحو پورې بیا دی ویزه به درته خیم کنه چې الف لام پم داخل دی یا پم داخل شي او ډایرکټ په داخل شي دا ته ورته کم دی یا الله کی کلمه ده
اسم جلال دا او الف لام پم داخل دی او ډایرکټ په یام داخله شوی دا نو مونږ وی ته هدایت النحو نه مخ کې تللی نه یا تعصب په مخ راغشتي دلته کې اسم جلالت باندې چې ډایرکټ یا داخله شوی دا نو دا د اسم جلالت خصوصیت ته او دا تحریر سمبټ 120 نمبر صفحه باندې حقانی والا چاپ ما سره پروت دی زیړ چاپ هغه کې 120 صفحه ده چې یا الله کې چې یا ډایرکټ په اسم جلالت داخله شوی نو دا د باری تعالی د اسم څه دی خصوصیت ته د اسم جلالت څه دی خصوصیت ته نو مونږ هم هغه تاریخ خبره جواب نو ورکو مونږ هم ته تاسو کو کنه چې صحیح به مونږ له خون لګ موقع پکې راکاو کنه نو مونږ هم ته تاسو کو چې ته ما ته یا رسول الله ویل جایز ندی ځکه قران کې نشته او ځکه دا د حاضر ناظر د پاره راضی یو نو مونږ به ته تاسو کو یا الله ویل جایز دی کنه جایز دی اب سوي اب وی جایز دی نو مونږ به تاسو کو قران کې شته هم صریح الفاظو کې قران کې شته دویم تاسو به تیو کو احادیثو کې شته دریم به تیو کو چې پدی یا الله کې حامد استاد دا یا چې دا یا حرف ندا ده د ندا لغوی معنی څه ده आवाज کول د ندا لغوی معنی څه ده او په اصطلاح کې ندا څه ته وایي چې دا غي په ذریعے سره د چا توجه ځان طرف ترا ګرځي نو ست تاسو کها اویس استاد اول تاسو دا وکا ته د الله تعالی توجه ځان طرف ترا ګرځي او یا الله وتوي ول الله تعالی غافل دي نعوذ بالله من ذلک حامد استاد دی اخوا ګوري زوت आवाज ورکمه حامدا نو دی اخوا ګوري نو توجه ځان تراړم کنه نو تاسو ته چې الله تعالی غافل دی چې ته وته یا الله هوې دویم تاسو ته کا توجه بل خوا وړېدلې ده نو ته وته یا الله ما طرف ته متوجه شه دریم نمبر یا الله کې دا یا په کومه معنی سره استعمال ده په خبره باندې پوښي پیا الله کی دا یا پکم معنا باندې استعمال دا په خبره باندې پوښه کنه دا درې تاسو به پس کیو کې پیا الله کی بس هغه درته تر قیامت پورې څه کولی شي د زخر ډرمز کې شي کو جواب نشي درکولې ها بل اعتراض هغه په مونږ باندې کوي وی لری आवाज اوریدل د چا صفت ته د الله تعالی صفت ته لری आवाज اوریدل دا د چا صفت ته دا اعتراض دی ها لری اوریدل دا صفت د باری تعالی دی نو تاسو د دلته څنګه یا رسول الله وای او الصلاه والسلام علیک یا رسول الله وای دا لری اوریدل خدا الله تعالی صفت ته نو تاسو غیر الله ته ولې دا سی وای غیر الله ته ولې په یا سره आवाज کوي نو چې دا صفت د الله تعالی شو تاسو غیر الله ته ثابتوي نو شرک نور توري کسبینی سخکر خو نه کنه هم دغه خبره ده چې دا لری اوریدل دا خو صفت د باری تعالی دی تاسو غیر الله ته په یا سره आवाज ولې کوي نو دا شرک نه دی دا اعتراض دی جواب دا دی چې نمبر 1 ستا د اعتراض دی دا جاهلانه دی بے وقوفانه اعتراض دی مبنی دي ستا په جهالت او ناپوهتیا باندې ولی لری اوریدل چرتم هرگزم د باری تعالی صفت نه دی او په دې باندې څوک گواه دی خدای قران او حدیث په دې باندې گواه دی چې لری اوریدل د باری تعالی صفت نه دی او په دې باندې قران او حدیث شاهد او گواه دی خدای پاک ته دا لری اوریدل د چا صفت دی دا اللہ تعالی قرآن کی باری تعالی 26 سپارہ کی سورۃ قاف کی آیات نمبر 16 کے باری تعالی سے وہی تخوی لر اور دل چا صفت تے دا اللہ صفت تے اللہ لر کے نزدیک دی آیات کے خدا پاک سے وہی قرآن کے باری تعالی فرمائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید دا شارگی نم باری تعالی ویزر دیر زیاد نزدیک ما نو تخوی لر اور دل صفت دا چا دے یو دویم نمبر آیات دویم سپارہ آیات نمبر 186 دویم سپارہ آیات نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب
باری تعالی سے وی فإنی قریب زسے ما قریب ما نزدې ما او ته لري صفت او لري आवाज اوریدل د چا صفت ته د باری تعالی صفت ته قرآن کې خدای پاک سے وی زه خو نزدې ما دریم نمبر آیات 27 سپارہ آیات نمبر 85 نحن اقرب الیہ منکم نحن اقربو زیاد نزدې ما الیہ منکم نو دلته الله تعالی خپل عباد او بندگانو تسوي ز نزدې ما ته لري اوریدل دا د باری تعالی صفت ته اوس پدې باندې ځان پوي کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مونږ نه لري دی بعید دی او که قریب دی حضور علیه الصلاۃ والسلام حامد استاد حضور علیه الصلاۃ والسلام قریب دی او که بعید دی قرآن کے رب ذوالجلال فرمائی النبی اولا قرآن کی باری تعالیٰ سے فرمائی وی نبی علیہ السلام خو تاسو نه ډیر لري دی او تاسو ته پیا سره आवाज کوي نو حضور مبارک لري دی او که نږدې دا فیصله به تکي کدا به قرآن کوي مونږ خو به هغه سمنو چې قرآن او حدیث کې راغلي دي هغه خدا سره نه منو چې رستا دماغ به کار نه کوي ستا مزاج نه اخلي ستا تربیت غلط شوی دی مونږ هغه سوایو چې قرآن کې سره راغلي قرآن کې باری تعالی سے فرمای النبی اولا اولا په معنی د سره دی اقرب سره دی اب معنی چا کړی دا تفسیر روح المانی النبی اولا دا اولا په معنی د اقرب سره تفسیر روح المانی اولا په معنی د اقرب غشته جلد نمبر 21-22 صفحه نمبر 202 او دغه رنګه د اهل دیابینو د کتاب حواله آب حیات اغم لیکلیم د دې آیات لاندې النبی اولا دا اولا چې دی دا په معنا د اقرب سره آب حیات هم د دې آیات لاندې آب حیات هم د دې آیات لاندې النبی اولا وی دا اولا په معنا د اقرب سره دی چې نبی علیہ السلام لري دی مشر دی یو سوی تبل سوی قرآن یو سوی تبل سوی او دی سوی لری اوریدل وی دا د الله تعالی صفت دی لری اوریدل فیصل استاد وی دا د باری تعالی صفت دی پنځم نمبر حواله پدې باندې چې لری اوریدل د الله تعالی صفت نه دی ګوره وتا چا صفت دی حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی د باره کې راضی وی دی په یو سفر باندې روانو وی یو وادی ته ورسېدو یو علاقې ته ورسېدو چې هلته کې د میږو علاقه و میږي ډېر زیاتو سلیمان علیہ السلام سره د خپل لښکر را روان دی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ولا یخدمن سلیمان و جنوده سلیمان علیہ السلام سره د خپل لښکر نه را روان دی او په دې میګو کې یو میګه وا سوا پکې میګه وا پکې اگر او لګي د نورو میګو ته وي چې د سليمان عليه السلام لخر او سليمان عليه السلام را روان دي تاسو ټول خپل کورونو سلوته نوځه اسنه سليمان عليه السلام او داغه لخر د خپو د لاندې نشو چکنی نشه وی چې د سلیمان علیہ السلام د میګه دا आवाज ووریدو وی فتبسم ضاحكا من قولها سو کو سلیمان علیہ السلام تبسم کو د دې قول د دې سو د دې میګه ابو لیکلو په دغه وخت کې تفسیر خازن دریم نمبر جلد د آیات لاندې 341 صفحه باندې وی 3 میله فاصله لري کې دی میگی تم پتو لگی دا چې څه چلو شو سلیمان علیہ السلام او لخر را روان دی نوځه خدای بل طرف ته میگی چې د نورو میګو ته خبره کوله چل نوځه سلیمان علیہ السلام سره د خپل لخر را روان دی نو دادی چې کوم خپلو کې خبرو کنو داخل هغه څومره لري را روان دی سلیمان علیہ السلام 3 میله فاصله کې لري را روان دی او لری اوریدل تسوی د چا صفت ته او سلیمان علیہ السلام 3 میله لری आवाज اوریدو د چا आवाज اوریدو د میږي आवाज اوریدو
نو چې د سليمان عليه السلام د اوریدلو د قوت او طاقت د غوګونو دی نو د سليمان عليه السلام د امام د غوګونو اوریدو طاقت به څومره نو چې بیا حضرت بلال رضی الله عنه چې لاندې پزمکه زیو تهجد مون لوخ په سکی پانی کشار کینو هغه کم ځای کې بیا وري 3 میل نه 1500 کال د یو اسمان او بیا بل اسمان او بیا بل اسمان او بیا سدرۃ المنتهى بیا مقام رفرف او بیا دولس حجابات او بیا جنت او جنت کې د چا आवाज اوري د خپل صحابي د پڼو د کشاري आवाज امام الانبیاء بر په جنتونو کې وي سبحان الله نعره تکبیر الله اکبر نعره رسالت شان مصطفی زنده‌باد نو لره आवाज اوریدل تخوی د الله صفت ته سليمان عليه السلام د یو میګه आवाज 3 میل لره د ورد قرآن په دی باندې گواهه فتبسم ضاحکا من قولها او دا قولها کې وی دې طرف ته اشاره ده چې دا میګه نه ودا سو میګه وا هغه ته خدای پاک دومره پوهه ور کړې وا ویلری اوریدل دا د چا صفت ته دا د الله تعالی صفت ته شپږم نمبر حواله په دی باندې مشکات شریف باب الکرامات کرامات نه باب الکرامات او فصل ثالث صفحہ نمبر 546 مشکات شریف باب الکرامات فصل ثالث صفحہ نمبر 546 عمر فاروق سے په منبر باندې تشریف فرما دے صحابه جنگ ته لیږلي دي او تابعین ساریه دا جنگ سده سپه سالار دے عمر فاروق صاحب دا خپل محراب او منبر ناواز کو یا ساریت الجبل ساریه غره طرف تشا په دغه وخت کې د اسلام دشمن په ساریه باندې سکول حمله په کولا هغه چې دا आवाज اوریدو چې دا خدای امیر المؤمنین د حضرت عمر فاروق صاحب आवाज دی نو आवाज کم ځای نه اوریدو د مدینه منورې د منبر نه د عمر فاروق صاحب आवाज اوریدو د جنگ په میدان کې خلق هم حیران دي چې عمر فاروق صاحب غنند منبر نه سکه आवाज وکړو ناشنا غونتا کار او فعل وکړو چې راکو شو تاسو ته وکړو وې ساریه جنگ تتلو مخالف دشمن د اسلام په شا طرف نامله کوله ماغت आवाज ورکو د دین یو دا پتم لګي چې د پاک خلکو طرف ذل جلال دسترګو یو بصیرت او بصارت ورکړي چې نږدې څنګه کار کوي داسې لرم کار کوي دویم ته دا پتم لګي چې پیا سره ولا आवाज ورکو دریم ته دا پته لګي چې ساریه بیا د جنگ نه واپس راغی خلکو ته تاسو هغه وتوی مونږ خو با شکست خړل خو مونږ ته عمر فاروق صاحب سو کو आवाज کو هغه आवाज ما د لری نه وریدو چې دا خدای امیر المؤمنین आवाज دی سبحان الله نو لری اوریدل आवाज دا صفت د باری تعالی نه دی یو بل تسنګ आवाज کوي بل نه کوي نو داسې د رسول الله مبارک درگاه او دربار او دربار رسالت کې مکوي د دې آیات لاندې ما سره خپل 37 تفسیرونه دي سو اوس کدا یو نو معلوم نو ټیم په لګي خو ما سره 38 تفسیرونه دي په دې 38 تفسیرونو کې 37 تفسیرونه دي لیکلي دي د دې آیات لاندې لا تقولوا یا محمد سموایه یا محمد موایه بل تقولوا یا رسول الله یا نبی الله بلکې څنګه وایه یا رسول الله چې کله حضور مبارک ته ندا आवाज کوي نو په یا رسول الله یا نبی الله سره आवाज کوي یو تفسیر دی احسن البیان دا غینم دی د غیر مقلدینو د طرف نه دی پکې صرف دا یو خبره کړي چې دا یا رسول الله او یا نبی الله د نبی له سلام په حیات کې حیات ظاهری کې ویل جایز دی اوس جایز نه دی پدې ما سره چې کوم تفسیرونه دي 38 پدې 38 تفسیرونو کې اته د تفسیرونو کې صرف دی یو تفسیر دا خبره کړي چې دا یا رسول الله او یا نبی الله ویل د نبی رسول سلام په حیات ظاهری کې ویل جایز دی او اوس ناجایز دی او شرک دی نور د 37 و دیر تفسیرونو ما په خپل ګناګار سترګو کتلی چې دی پکې دا قید نه دی لګولې چې تاسو نبی له سلام ته आवाज او بلنا او ندا کوي
نو په یا رسول الله او یا نبی الله سره کوي. او بیا په دې سلسله کې د دې اهل دیابنو د تفسیر جلالین یو شرح دا تفسیر کمالین په نوم باندې په دغه کې دی لیکلي وی حیات ظاهری او د وصال نفس یا رسول الله یا نبی الله ویل جایز او مستحسن دي. دا د دې د کتاب حواله ده. او مفسرینو په دې خبره باندې تاکید کړی دی. مفسرینو په دې خبره باندې مقصود استاد تاکید کړی دی چې نبی علیہ السلام ته کلم ندا او आवाज کوي نو اچھے اچھے القابات سے ندا کرنا په خپل خپل خخ القابات سره د حضور مبارک سره کوي ندا او بلنه وته کوي. نو څنګه ورته وایي یا رسول الله سره بلنه کوي یا نبی الله سره بلنه کوي یا حبیب الله سره بلنه کوي. او په دغه سلسله کې یو د بل حواله ده زه اکثر وایم ډیره زبردست حواله ده. دا الاکلیل کتاب دی الاکلیل فی استنباط التنزیل دا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی. او د په خپل کتاب کې هم د دې آیات لاندې لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا نور آیات نمبر 63 د دې آیات لاندې لیکلي فيه تحریم ندائه صلی الله علیه وسلم باسمه. وی په دې آیات کې دا خبره معلومه ده چې حضور مبارک ته په خپل نوم سره आवाज مکوي دا حرام دي. بل یقالو بلکہ دا سوائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ وائے او یا نبی اللہ وائے. والظاہر استمرار ذالک بعد وفاته الى الان. او زمون په یا رسول الله کی مونږ چې د دې وضاحتم کو نو مونږ وایو د نبی له سلام په درگاہ کې مونږ چې یا رسول الله الفاظ او تشریح او وضاحت کو نو مونږ په دې کې د باندې وایو چې یا رسول الله ویل نزدینم جایز دی د لرینم ویل جایز دی یوازم ویل جایز دی په جماعت کې ویل جایز دی او په درود شریف کې یا رسول الله ویل جایز دی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویل جایز دی او د نعره رسالت په جواب کې یا رسول الله ویل جایز دی. اوس جلال الدین سیوطی صاحب د دې آیات لاندې لیکلي چې والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته الى الان وی په دې باندې استمرار دی په دې باندې دوام دی په دې باندې همیشواله دی. هر زمانہ کې هر وخت کې همیشه د پاره خلق سوی یا رسول الله وی یا نبی الله وی خو ترکمه وی د خپل زمانہ یادې وی بعد وفاته پس د وفات نم خلق سوی یا رسول الله وی یا نبی الله وی یا حبیب الله وی خو ترکمه وی الى الان تر اوسه پورې ها تر نن ورځې پورې د وفات او د وصال نه پسم یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله. هغه خلق چې مونږ ته وی د نبی له سلام خو د دنیا نه پرده شوی او یا رسول الله خو د حاضر د پر راضی او یا د حاضر د پر راضی نو د وصال نه پسې مو وایي. جلال الدین سیوطی سے وی بعد وفاتی الى الان د وفات نه پسم په دې استمرار دی د نبی له سلام د وصال نه پسم په دې باندې دوام دی د نبی له سلام د دنیا نه پرده کېدو نه پسم په دې باندې همیشواله دي چې خلک یا رسول الله یا نبی الله وي. کما ته مشرک او کافر وي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه بارکه بس په د باندې وسوک حکم لګی او شتر کې دومره چې د باندې پاتو لګی کنه سره مونږ ته ایمان راوړی. د دې صفحه دا 486 الاکلیل فی استنباط التنزیل. مونږه د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت چوکو نو پاغي کې مونږه د وی اسنین استاد چې یا رسول الله د لری نم ویل جایز دی د نږدې نم ویل جایز دی او ځان لم ویل جایز دی جماعت کې ویل جایز دی درود شریف کې ویل جایز دی د نعره رسالت په جواب کې ویل سدي دا جایز دی. خو کوس په څوک د شرک او د کفر فتوا لګی چې نه یا رسول الله هغه وخت کې ویل جایزو چې کله حضور مبارک ظاهری حیاتو آمنا وسلمنا مون خو منو کنه مونږ منلو والیو خو الا چې په دلیل سره په اعتدال سره اظهار د حقی څوک یا رسول الله د نبی له سلام
ظاهری زندگی کې ویل جایز مونږ استا خبره بالکل ټیک ده څوک چې وی یا رسول الله ویل جایز دی مدینه منوره کې روزه پاک سره خواتا د نبی علیہ السلام قبر اطهر سره خواتا ویل جایز دی مونږ موته بالکل جایز دی مونږ منو کنه خو چې څوک وی یا رسول الله د لرینا په درود شریف کې صلوات و سلام علیک یا رسول الله ویل دا ناجیز دی د لرینا دا ویل ناروا او ناجیز دی او شرک دی نو مونږ ته کتاب خې مونږ چې وایو جایز دی مونږ ډېر په اعتدال سره په دلیل سره اظهار د حق د پاره مونږ وایو ویل جایز دی دا زما په لاس کې کلیات امدادیه ده سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی سے دار الاشاعت والا د په دې خپل کتاب کې لس رسالې لیکلي پاغه لس رسالو کې ضیاء القلوب نوم یو رساله ده زمونږ د مدرسه مسما ده پس باندې ضیاء القلوب په دغه ضیاء القلوب کې 45 نمبر صفحه باندې مونږ ته دا ثابتو چې تاسو وایي د لری نه درود شریف کې ځان لا په جماعت باندې د حضور مبارک د وصال نه پس د لری نه یا رسول الله او یا نبی الله دا ویل شرک ته ناروا دی او ناجیز دی دا استاد پیر او مرشد دی استاد دی دی وای چې څوک وای زه د نبی له سلام دیدار وکما نو د په خپل کتاب 45 صفحه باندې لیکلی امداد الله مهاجر مکی سے کلیات امدادیه کې ضیاء القلوب کې 45 نمبر صفحه باندې وی تب درود شریف په خو بداسي طریقې سره یا احمد یا محمد یا رسول الله یا احمد یا محمد یا رسول الله سو پیرے بوے 1000 مرتبہ پیرے سو پیرے 1000 اس ختمات وے یا رسول الله د دلته نمو آیا یا محمدو د دلته نمو آیا زکه دا ویل شرک ته حضور مبارک وصال شوه دي نو مونږ خطا ته کتاب حواله خولا څوک مشرک شو څوک کافر شو څوک هغه د ایمان نخلاص شو او چا د لره نه د आवाज کو چا د یا رسول الله وظیفه بل تورکا چا د نبی له سلام د دیدار طریقو خولا امداد الله مهاجر مکی سے د پدی کتاب کی لیکلی وی انشاءاللہ بیدار یا خواب میں زیارت ہوگی کام چې د عمل کو نه پویخه یا په خوب باندې با په خوب کې بعد نبی له سلام دیدار وکي نو دغه په خپل طریقه کې یا احمدوم او یا ایم استعمال کا غیر الله ته په आवाज مو کو دلر نه مو کو ځان له مو کو په درود شریف کوم وی په وظیفه کې مو وی دین مشرکی کې زول مشرکم کما ته د غلط نسبت کې د غلط نظریه د غلط کې دی ول نسبت کې نو دا خو دغه زمانہ مخ کې سر خړل دي او کدل را بغه نو ته خپل را بغه نو کوم لرا بغه څه چلو شو دویم نمبر عمدہ کتاب دی کلیات امدادیہ ضیاء القلوب رسالہ صفحہ نمبر 61 شازیب استاد داور وای کو سو کوئی چې د نبی له سلام زیارت او دیدار وکم سو کما د نبی له سلام زیارت او دیدار وکما نو وی د جمعې پښپا د ماسخوتنی مون نه پس د جمعې پښپا د ماسخوتنی مون نه پس با پاکه کپڑے واچے خوشبو به لګے مدینی منوره طرف ته بس کې متوجه شي او د زړه با ټول هغه فاسد خیالات ختم کې سپین شفاف سپین سفید شفاف تک سپین پګړای به وخه امامه په پسر کې او یا تک شین پټ کې په پسر کې ها شین پټ کې یا تک سپین پټ کې په پسر کې اوس خو د شین پټ کې وو کنه نو لا بدعتي او مشر سوي شین پټ کې په پسر کې او ځان سره به درود شریف شروع کې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خی طرف تا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ گس طرف تا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ زل طرف تا با متوجہ شي او تاک عادت کے بدا درود شریف ہوئے نو دے درود شریف کے غیر اللہ تا پیاسرم آواز دے د نبی علیہ السلام وصال شوی دے ولی امداد اللہ مهاجر مکی سے بم سوال لسنیم سے وکالا مخ کے تیر شوی دے نا
یو صدې مخکې تیر شوی دی او طریقه څنګه بیانې یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله به د څه دپاره چې د نبی علیہ السلام دیدار وکړم د دې دپاره به وی چې کله ته دا وظیفه وکړې نو د دې نه پس به 21 مرتبه د دې وظیفې نه پس به 21 مرتبه یوش پیرې به سورۃ النصر وې اذا جاء نصر الله والفتح دا آیات و دا سورۃ به 21 مرتبه او بیا به د سنت مطابق ودشه وې دا عمل چې د جمعې په شپه باندې وکي نو چې یو څو پیرې کې ان شاء الله ته په خپل مقصد کې څه شي کامیاب او کامران شي نو مشر دی وی یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله وایا شین پټکی پسر کا او دا درود وایا زی چې وې ما نو زه ما زپه مشرکیږي مستا مشر کی وی ناغه ته دي سړي کلی سید الطائفه د طائفه سردار دی نو د طائفه سردار دی زه ما زبول مشرکه ما کما ته نو د سر بسکه زمون خبره چې راشي بیا ار یو تکړی خو چې کله خپل مشر خبر راشي وی دا د محبت د وجنه ولی مونږ دشمنه د وجه وایو پوه شو کنه دا مغالطی دی خلکو ته ورچی دریم نمبر حواله په دی باندې اغا حواله ځان ضروري کې اخیری نمبر جلاء الافهام د ابن قیم جوزی دا د کلیدینو د پرم دا ډیر معتبر دی ها اغي منی د دنه مخ نه اړي حدیث باندې چړ ورځي خو د خبره باندې چړ نشي ورتله علامہ ابن جوزی جلاء الافهام صفحہ نمبر 377 القول البدیع علامہ سخاوی علیہ رحمت صفحہ نمبر 362 او فضائل درود شریف دا چا کتاب دے مولانا زکریا صاحب کاندویلی پنځم نمبر فصل دے فضائل درود کې درود شریف ته لر کړه ها اوس پکې نشته ودا مونږ دا کتاب څه کړي سپکړه نو دی خو کچلې رکو اوس چې وړو کې جدا کتاب شنو هر څو کې ګوره هغه کې چانه کاتو دی خپل هم نه کاتو چلې رکو ته نو خشوا پنځم نمبر فصل دی او صفحه نمبر 112 نمبر پاغي کې یو طریقه خودلې ده مونږ چې وایو یا رسول الله یا نبی الله ویل جایز دی د لرنم ویل جایز دی د نزدینم ویل جایز دی ځان لم ویل جایز دی جماعت کې ویل جایز دی په درود شریف کې ویل جایز دی او په وظیفه کې ویل څه دی جایز دی پاغه باندې حواله وایو جلاء الافهام د ابن قیم جوزی صفحه نمبر 377 القول البدیع د علامہ سخاوی علیہ رحمت صفحه نمبر 362 فضائل درود مولانا زکریا فصل نمبر 5 صفحه نمبر 112 علامہ سخاوی علیہ رحمت او علامہ ابن جوزی خپل کتاب جلاء الافهام کې لیکلی دی وی ابو بکر ابن عمر ددو نه روایت را نقل کړي دی وی قال كنت عند ابي بکر ابن مجاهد وی زه د ابي بکر ابن مجاهد سره وما فجاء شبلی حضرت ابو بکر شبلی د دې درسګاو د دې زه تراغ فقام الیه ابو بکر ابن مجاهد ابو بکر ابن مجاهد وی درس کولو ابو بکر شبلی چراغ سو کوي ابو بکر ابن عمر وی فقام الیه وی دی ولدا خپل ځان څه شو پاسېدو تعظیم د پاره پاسېدو خو تعظیم د پاره پاسېدل دا جایز دی فعانکه سی وسروک معانکه وسروک غاړه وسره ملوکا وقبل بین عینیه ابو بکر شبلی په کوم ځای باندې خپل کو پتندی باندې خپل کو شاګردان او مریدان دنه تپوس کوي چې استاد محترم تاسو درس پر خودو خپل مسند نه پاسې دی د تعظیم د پاره ابو بکر شبلی تا ابو بکر شبلی د باره کې خو ابو بکر شبلی ته خلک سوي مجنون او لیونی وته وي او تاسو دې پتندی باندې خپل کو دا ولې ابو بکر ابن مجاهد سوي وی دا تاسو د دنه کو چې تا ته ما د خپل ځای پرې خو دو پاس دم پتندی مې خپل کې وي ته صدا سي عمل کې وی بیگا په دربار رسالت کې حضور مبارک تسکه پتندی باندې خپل کړي
ته عمل کې ابو بکر شبلی وته زه خو عمل نکوم بس دغه 15 وخت مونږ خپل معاملات زندگی ته روم وینا ته څه کې ستاسو مخصوص عمل دی هغه حضور مبارک ته ډېر محبوب دی ابو بکر شبلی ورته وی زه چې کله فرض منځ کوم سو کوم حامد استاد فرض منځ کوم نو د فرض منځ نه پس یقول 3 مرات 3 کرته ویم صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد و دا درود رب ذوالجلال ته دومره محبوب دی چې هر شپه ما ته دیدار د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي نو وګوره په دې وظیفو درود کې سره راغله صلی الله علیک یا محمد راغه یا استعمال شو غیر الله تا د لره نه د بغداد نه بغداد مدینه منوره کې ده کنه بل ملک دی په بل ملک دی او التنا یا محمد وی شرک نه دی ستامشر کتاب کې لیکلي غیر مقلدینو د پاره ابن قیم جوزی په جلاء الافهام کې لیکلي دي داغه د پاره جایز او زما د پاره ناجایز داسې اصول او ضوابط او قاعده او ډیسپلین خو مونږ کله نو کتلې چې ما د پاره یو شی ناروا او استاد د پاره روا ما د پاره ناجایز استاد د پاره جایز ما د پاره کفر او شرک او استاد د پاره سدي د اسلافو طریقہ نه کما د اسلافو طریقہ دا زمونږم طریقہ دا خو په دې خبره باندې ورسېدي چې استاد طریقہ صدا دا غلطه ده او دا درست نه ده دغه رنګ امداد المشتاق کې دغه شان نور ډیره والد دي د کورونو کتابونو نه او زمونږ سره په نور د اسلاف ډېرې حوالی دي خو په دې ځای باندې بدانن مسله ختم کو رب ذوالجلال دې صحیح مانو کې دین اسلام باندې د پوي او بیا پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین